په دغه میاشت کې خپل نفس د تقوا پابند جوړ کړئ، ځکه چې رمضان مبارک میاشت د تقوا یو عملی تربیتګاه ده. په دا کې د سړي عملی تربیت کېږي او په دغه میاشت کې تقوا حاصلوله دغه تقریبا هر سړی حاصلولی شي چې کوم سړی په صحیح طریقه باندې روزه ونیسي. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دا فرمایي چې کوم سړی په صحیح طریقه باندې روزه ونیسي، په هغه کې د خوراک نه ځان بچ کړي، د بدنظري نه ځان بچ کړي، د ګناهو نه ځان بچ کړي، په هغه کې د تلاوت اهتمام کوي، د ذکر اهتمام کوي، د نیک اعمالو اهتمام کوي، نوافلو اهتمام کوي. نو وای دا سړی دا چې کوم سړی په دغه طریقه باندې روزه ونیسي، وای دا روزه دا بیا په خپله باندې د تقوا یوه غټه پوړۍ ده. دا د ضروري نه ده چې یو سړی روزه ونیسي بیا د هغه تقوا ته مخ ته ځي، نو دا روزه دا په خپله د تقوا یوه عظیمه پوړۍ ده. د تقوا معنی دا ده چې موږ د الله تعالی استحضار کوو، چې الله تعالی موږ ویني، الله تعالی موږ پیدا کړي یو، موږ داسې د الله تعالی بندګان یو، بیا په هغه وجه باندې موږ تاسې د ګناهونو هم بچ کېدلی شو. د الله تعالی په استحضار سره موږ د ګناهونو بچ کېدلی شو. او داسې علما کرام دا فرمایي چې تقوا داسې پیدا کېږي چې کوم سړی د رمضان مبارک روزه دا په صحیح طریقه باندې ونیسي، بیا د سړي حیواني چې کوم خواهشات دي دا ختم کېږي، د انسان چې کوم غلط خواهشات دي دا ټول ختم شي. ځکه چې سړی پوره ورځ وږی وي، لوږی ورته، تنده ورته، هغه عبادت کوي، نفلونه کوي، ذکر اذکار کوي، تلاوت کوي، نور عبادت کوي. نو چې کله دا سړی د بیګا پورې دی وږی وي، تږی وي، نو دا سړی بیا د ګناهو طرف ته اقدام نشي ورکولی، دا سړی د ګناه طرف ته قدم نشي ورخیستلی، دا سړی د ګناه په باره کې سوچ نشي کولی، د سړی په تصور کې په ذهن کې د ګناهو خیالات نشي راتللی. نو په دې نه غټه تقوا چېرته ده؟ دا بنیادي تقوا ده چې د الله تعالی استحضار وي او سړی د ګناهو نه بچي. نو دې د وجې نه موږ تاسو ته پکار ده چې خپل نفس دا د تقوا پابند جوړ کړو. موږ تاسې د تقوا اهتمام وکړو، موږ تاسې د روزې اهتمام وکړو، موږ تاسې د پرهیزګارۍ اهتمام وکړو، خپل ځان په تقوا باندې راولو، د ګناهو نه ځان بچ کړو، بیا په صحیح طریقه باندې موږ تاسې د دغې میاشتې قدر کولی شو، د دغې میاشتې اهتمام به کوو، د روزې اهتمام به کوو، او بیا په صحیح طریقه باندې موږ تاسې ته د دغې میاشتې د روزې د نورو اعمالو ارواحات، نورانیت او برکات دا په صحیح طریقه باندې موږ تاسې ټولو ته حاصلېږي.